اوس که یو مسلمان مونځ ته وړاندې شوی دی مونځ کړي او ته رالې چې دا نه بیا چا مخکې کړو دا چا مخکې کړو چې دې پسې خو زه مونځ نه کړمه دې پسې خو زما مونځ نه صحیح کېږي دا تا تکبر وکړو دا تا تکبر وکړو تکبر هغه عمل ده چې خدای به دې چاته هم معاف نه کړي هر څوک چې وړاندې ده نیت پسې تړه مونځ پسې کړه تا چې اوس جرم کړی دی پولیس والا دې ونیسي د انګریز عدالت کې دې پیش کړي یو جج هغه کونه کې ناست دی بل هغه کونه کې ناست دوه جج ته هلته دا ویلی شي چې زه دې جج پسې دې جج باندې فیصله نه کړم بغیر کړم دا ویلی شي که تاڼې ته دې بوځي جیل ته دې بوځي او جیل کې پولیس والا را اولګي قادیانی کافر وړاندې ودروي د قادیانی نه امام جوړ کړي تا ته وایي مونځ پسې وکړه ته پسې اقتدا کړې که نه کړې کافر پسې اقتدا کړې بل جماعت محله کې مؤذن قاری بل عالم عام دیندار مسلمان پسې اقتدا نه کړې خبرې کوي چې دا چا وړاندې ودی لوړه دینه خو دا فتح ولګېده چې ستا دې لاندې ځای کې ستا دې کونه کې تکبر ته کوي داسې دې عامو مساجدو کې چې لاړ شئ بیا چې کومو جماعتونو کې کمیټیانې دي الله اکبر اخو بیا دا فرض نه چې صرف امام صاحب یا مؤذن به بل به نه وړاندې کېږي د رسول الله د حدیث خلاف رسول الله هر چا پسې منځ کوي کوم جماعت چې د کمیټۍ قبضه کې وي هلته ته مونځ ته نشي وړاندې کېدی ځکه کمیټۍ والو پابندي لګولې د ځان یې خدایان جوړ کړي او جماعت دا عدالت ته مونږ چې دا لاس بره کړو چې الله اکبر دا هم لاس تات کړی لاس هم اوچت کړو چې خدای ستا نه بل لوی ذات نشته دلته چې وتړل دا هم ځان تات کړی واچ لاس تړلی خدای ته ولاړ د خدای عدالت کې ولاړ یې دا دماغ کې دا ده چې وهو معاکم اینما کنتم چې خدای ما سره ده ما ګوري حاضر ناظر ده بیا د خدای عدالت کې شور جوړوي تاسو ورشئ دې نورو جماعتونو کې څه حال وي او زموږ جماعت کې زما وړاندې خو څوک شور کړای نشي که چا غلط وکړو په دې ډنډه به پړک ترې نه وباسم او که زه نه وم زه نه وم دې جماعت کې دې جماعت کې که مؤذن وړاندې شو که څوک قاري صاحب وړاندې شو که څوک مولوي صاحب وړاندې شو که په تاسو کې څوک وړاندې شو نیتونه به پسې تړئ غلی به ولاړې ذلیله دا به نه د ودرېدو وخت کې وایې نه به بیا وروسته دا وایې چې دا څوک وړاندې شو بجلیګر ملا کہا ہے وہ فلان کہا ہے بجلیگر ملا ستا ملازم دا قاری صاحب ستا ملازم دا قاری صاحب ستا دنیا میں رضا دلتا
راته دا وایي کار څوک وړاندې شو هغه پسې بندیت کړی جومات کې که دې کړ څوک او ما ته فتح ولګېده دې ډنډه به یا پړک ترنه وباسم داسې بې غیرتۍ جومات کې د جنګ زر اعظم خبرې ته کړې ملازمه مسئلې ته جومات کې کړې که هر چا پسې اقتدا نه صحیح کېدی ما به پابندي لګولې که هر چا پسې مونځ نه کېدی ما به دلته بورډ لګولی وی چې خبردار بل چا پسې اقتدا ونه کړو اوس رسول الله فرمایي چې صلو خلف کل بر و فاجر هر نیک او هر ګناهګار پسې مونځ کوي هر چا پسې مونځ کوي ته بیا وایي چې دې پسې مونځ نه کېږي دې پسې مونځ نه کېږي ستا مونځ څه مونځ ستا مونځ مونځ ده تا خو چې زه اوس وګورم زما دا یقین ده ختمه به دې نه وي شوې لکه هندو سنت شوی به نه وي ته بیا خبرې کړې دا صرف تاسو ته نه وایم دا زما خبرې ډېر خلک اوري د هر جومات د هر علاقې مقتدیانو ته دا خبرې کړو خو نورو ته زما ډنډه نه رسي تاسو ته خو در رسي او هر امام ته زما دا وصیت ته چې ډنډه ځان سره وساتئ ځان کې داسې غیرت راولئ لکه مولانا صاحب چې راوستلی و مقتدي ته چې سر ښکته نه کړئ هر امام ته زما دا وصیت چې مقتدي ته سر ښکته نه کړئ مقتدي بې وقوفه وي تعلیم یې ته مقتدا یې هغه به تا پسې وروسته در روان وي ځان مه وروسته کوه رازق څوک ده الله ده رزق الله سره ده د مقتدي په کونه کې رزق نشته د مقتدي په کونه کې عزت نشته تعز من تشاء وتذل من تشاء هر څه د خدای لاس کې دي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين